بیان د ذکر یا په بیان د سبب د اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې حضرت عمر اسلام قبول کړو دغه باعث سو نو یو دوا درې سلورم نمبر حدیث کې دغه سبب برازي یو سړی راغی په یو بت باندې حلاله وکړه او دغه وخت یو صارخ یو چغي ويون کی یو غټه چغه وهلا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله بچ دغه आवाज واورید نو په ځکه د اسلام ذوق او جذبه پیدا شو او دغه سبب او باعث د حضرت عمر د اسلام وګرځید او د عمر شجاعت هغه مسلم دی رومبه خبره د حاشی ذکر کړی دا ما یو ځکه یو خبره کړی و نو یو صاحب چې دا مونږ چته نه ذکرتلی انو ما هغه نه پس د بخاری په د حاشی باندې کش راخ کړی سری لیکي کش راخ کړی چې صحابه کرام د اسلام عمر نمخ کی طاقت نو چې برملا موزه کړي په میدان کې او چې څوک عمر اسلام قبول کړ وقاتلهم حتا ترکونا فصلنا فيه ظاهرا خدا کرمانی ذکر کړی دا چې عمر اسلام قبول کړ بیا موږ په برملا موزه شروع کړو ایو روایت لیکي چې عمر وی زه د مز ادا کول د فار روانم خپل نبی سره چې چا طاقت نو راشه میدان انو ځکه شیخ چې وکړه دا جمله ویل او جړل به وی اسلام خوريږي صرف د مولا په بیان سره نه د مولا د قوي مرګري په بنا سره و چې بابا مرګره قوی ني نو دې بس کوي او چې مضبوطي او بابا له پملا لاسخي چې مخکې شذر پسې منو بابا بیا خو مضبوطي او چې مرګرتياني نو بیا سره پریشان جناب قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا سفيان بن اسماعيل بن ابي خالد بن قيس بن ابي خالد بن عبد الله بن مسعود قال ما بين عائشه بن قتل ومر دا حدیث مګه مخې ویل د خمانه دا شو چې موږ ته غلبه حاصله شو د اغرض نه چې کله اسلام عمر اسلام قبول کړو جی قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني نواس قال حدثني عمر بن محمد قال فاخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر دا ټول حدیث کوم ځکه نه دا مسلسل بالاولاد دغه دا عمر چې نو د محمد زوی دی او محمد د زید ابن عبد الله زوی دی او عبد الله د عمر سیب زوی دی نو نسید خپل بابا نه ذکر کړي چې اخبرني جدي زه خبر کوم زمانی ک عبد الله صاحب ٹھیک شو اسو کې زمانی ک زید زکه چې محمد وی کنه د محمد نک زید دی اخبرني جدي زید ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال عمر سے وی بینما هو فی الدار خائفا یا ورځ عمر سے خپل کور کې پریشان ناسو خائف نو مرادان چې ریدون کېو مان لګ پریشان او زکه دی او قبیله وا او اغي دا فیصله وکړه چې عمر اسلام قبول کوم بده وجه او عمر اسلام قبلون کې او بعد د عمر د کور نه بار میدان ټوب د قوم نه ډکو یک اسلام قبلې نو شوټ کوي دا وخت عاص ابن وائل راغی او دا عاص ابن وائل چې وو د دې متعلق لیکي مطعن فی قومه د خپل قوم کې رئیس او سربراه عمر او دی کوټ اغوسته او ریخمی کوټ پایمان کډایم شوا د قوم رئیسو عمر صاحب څخه راغی څه خبره ده خفای پریشان ښکاری
دی پریشانی پدې ده چې اسلام قبول غواړم او قوم وی کې چرتا اسلام قبول کوم دی وجنو دا ټول قوم بلوا شوی دی عايز استا مرګره وتا ته سپورت نشي کړی دوستی وا دې بار لړ او د عمر سے قوم ته وی چې عمر کې اسلام قبول کی دې خود مختار دی چې عمر ته برو قتل نه خبر نه خلق خپل لار باندې لاړل آیت اشاره ده بینما هو فی الدار خائفا پکور کې پریشان ناسو اذ جاء العاص بن وائل السامی عاص بن وائل السامی راغه ستیشوا ابو عمر وعليه حلته حبرت او پاغیبان یو چوغه حبری وا وقمیص بالقمیص مکفوف بحریر چې پاغیبان ګلکاری کړه شو وا درې خو په پټو سره ومن بني سام چې د سردار د بنو سام قبيله وو هم خلفاء فی الجاهلیت او دا عاص ابن وائل چې زموږ د جاهلیت موحدینو کې نو من به یو بس دوستی کولا وقال له ما بالک دیما ته عمر سره حال دستام عمر وزا مقومک ستا قوم چې نوم سيقتلوني ان اسلمت اذا اسلام قبول کوم دی ما وجني قال لا سبيل اليك نوې دعا چې نشته چا وستا تراتلو څوک تاسو مخې کې دی نشي بعد ان قالها امنت حضرت عمر وی بعد ان قالها پس دینا چې اوې دی وائل دا خبره عاص ابن وائل چې لا سبیل لی نو امنتو نماز خپل مأمون وګرځاو فخرج الناس فلقي الناس خلقت مخامشو خاصه بهم الواديه چې دغه پراتو دا وادي ټوله ډکه شوی و اين تريدون چرته تاسو دا تمره لوی قافله ونريد هذا ابن الخطاب الذي صبا اراده کو د ابن الخطاب چې کوم بي دینه شوی دی اي قتل پیسو کور ونسيزو قال لا سبيل اليه نشته تاسو لارغي طرف ته تاسو غي طرف ته قدم شو چتوله نو تبرکت شنو فکر الناس مکر ورشو خلق یو قابل خلال بخاری کې پښتو ثابت شو فکر الناس کر ورشو خلق واقعات یې خلال جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار قال عبد الله بن عمر لما اسلم عمر اجتمع الناس هر کله چې عمر اسلام راړ نه اجتماع الناس انت تاریخ له جمع شو د عمر کور سره بصبا عمرو وانا غلام عبد الله سی وی ذالکما زناس فوق ظهر بیت د خپل کور په چت فجار جن علی قبا من دیباج راغی او سره چغه د زیخم چوغا غسوا دغه عاصم بن وائل فقال دیوی فصب عمر فما ذاك فاتانا تکشم فاتانا لو جارن راغ زم یو گاونډي قاضي چې فرایت الناس تس داون عنه چې قتل منو خلط نکر ورکېدل تیجو کنه صاحب دی بات چراغه اور دی خلق توي چې لکه مکه حدیث فقلت ما من هذا بابا جان دا سوق دی الا سبن وائل جی وإذ قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني وهو قال حدثني عمر أن سالما حدث عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا لا كان كما يظن بينما عمر ایک منٹ حدثني عمر ما تا حدیث بیان کا سالم حدث عن عبد الله ابن عمر قال ابن عمر وچ ما سمیتو عمر مانو اوریدی د خپل پلان عمر نا لشیئن یو خبره په بار د یو سیز قط هرگز یقول چوي بزما بابا انی لا اظنه کذا زپدی سیز ګمان کو مدا الا کان کما یظن مگر هغه شی بشل کچ د بابا ګمانو اره پوښتنه لکه عبد الله سی وای چې زما د پلار عجیب خبره پلار به سوکته په دې راته غلط کاری دا واقعي غلو او دې راته داسې ښکاری هغه به واقعي داسې وإني لا اظن كذا
زما پلار به ز ګمان کوم پدې سلوانه چې دې داسې دې نو الا کان کما بس کما یظن مگر هغه شی به وو شان د ګمان د پلار زما نو سوی بینما عمر جالس اذ مر بی رجل جمیل ناګان یو سره عمر ناسو دې د خوان یو خسته سره تیر شو انم دغه سوار ابن قارب سواد ابن قارب یا سواد ابن قارب وقال عمر سوی لقد اخطا ظني وجگنا تاقی سرا خطا بشی گمان زما او ان هذا على دينه في الجاهليه یا داسره په خپل دین په دین جاهلیت باندې ده او لقد كان کاهنهم وجگنا یا داسره د جاهلیت کاهن ده لغو دسری دارجل سواد ابن قارب چې پلاره تیر ده ډیر خسته سړیو خسته جامع اغوستوي خ ملبوس په بستر لباسو عمر سوي یرا خطا نشما لکه پښتانه خطا نشما په دې سړي په بار کې زما د ګمان ندي یو دا جهازا علی دین فی الجاهلیه د جاهلیت په دین باندې اوسم دې یعنی کافر دی یا دادې چې دا سړی په زمانه جاهلیت کې کاهن پاتې شوی دی ٹھیک شو دا لکانو ته چالی الرجل دا سړی ما سخرا ولای دا سوار ابن قارب فدو یلون دا سړی جمیل کرا وخت شه فقال له ذلك عمر سے وصدا سوی فقال دې سړی مار ایتو کل یوم استقبل بی رجل مسلم یاس ماره تو کل یوم ما ندلی دلی اورز پشان دې رضی استقبل بی رجل چې پیش شوی باغیبان یو سره مسلمان په داسې خبرو باندې یزخه مسلمان یم ما ندلی دلی داسې یو ورځ چې استقبل استقبال ما پیش کېدل چې پیش کړی شوی یا پیش شوی یو سره مسلمان په چا باندې چاغي ورته پوس کړی چې ته کافری کې ته مسلمانې کې تاسو شي نه پورې کومه نه چا دا تاسو نه ده کړی چې ستا مذهب سره ستا دین سره نو ته دې مان سره تاسو کې چې تاسو کې او څوک نه تیښه استقبل به رجل مسلمون چې استقبال کړی شي پاغه سره یو مسلمان سړي یعنی هغه خبره چې پیش شوی پاغه سره یو مسلمان کستا وقال عمر فإني اعظم عليك ز قسم در کوم تا الا ما اخبرتني خوش مگر تو مال خبر راکې ته یې سو کو څنګه چلو وقالت جمیل وی سواد لیکل دي قال دې سړی کون تو کاهنهم فی الجاهلیت وګوره زمانی جاهلیت کې کانت میں کو عمر خبر اشتیا شو غره قال عمر فما اعجب ما جاءت کبھی جنیتک مستاپ دې زمانی د کاهنیت کې کما خبر ډیره تعجب ناکدا چې تا تراوړی وي ستا جننی یا ستا جننی تا تراوړی وي دغه کائنات څخه جنات قالم دې سواد رجل جمیل وي بینما انا یوما فی سوق ذف بازار کېم اجاتنی رال زما جنن ما څخه عارف فی الفزا چې ما غن او کته پای کې غبراټ چې ډیره پریشان وا نو فقالت ندی جننی راتوي علم تر الجن و ابلاسها وياسها من بعد انكاسها ولحوقها بالقلاص واحلاسها دا دې پیرانو خبرې دي دیشوا بی علم تر الجن آیت نبی من جنات لرا و ابلاسا او دودی پریشانی او غم جنتوب دودی او نا امید دودی ابلاس دا برس ندے گنا او نا امید دودی و یاسها اور افسوس و غم دودی من بعد انکاسها پستا نسکورولو دودینا دا اسماننا انکاس نکس ندے او
نذکور دیوتوی پس نذکور والی دوینا لطرف د اسماننا ولحوقها او دوی یوځه کېدل بالقلاسی اغلنگو اخو سرا و احلاسها تیشو کنا او دغی اغا کتو متو سرا احلاس او دغی کتی دغی پالان مطلب اسو شو منگا جناتو منگ با ببر بانی تلو چه بر لار شو نو دی اسمان موشتے شو یا خو اسوزو یا داسی مذکور دنیا تو ورزولی شو حالت داسی چراتو کے کته کله په خو باندې ورځي کله د خوښنو لاندې ارتاو شو ډیره زیاته پریشانی ده په باندې ٹھیک شو غنا علم تر الجن و ابلاسها و يحصها من بعد انكاسها ولحوقها بالقلاس واحلاسها او جخته دل ددي او خسرا او دغي پالانو کتو سرا ٹھیک شو قالوا مر صدقه رشتیا دی بینما انا نائم زی ورزی اتوما عند آلیاتهم دی معبودانو څخه اجا رجل بیجلن یو سویراغه یو سیراوی سبب ال نظر فذبحوا دی بوت په نوم باندې هغه ساوري حلال کړ فصرخ بي صارخ دغه وخت چې غول یو چې ويونکی لم اسمع صارخا قد وشد صوتا من نو اورید ما په ژوند کې داسي سخت دن आवाज چې چا په داسي आवाज چغولي ٹھیک شو یقول وی یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یا جلیح اے دشمنا اخکارا ٹھیک شو کنا اے دشمنا اخکارا امر نجیح خبر د کامیابی دا رجل فصیح یو سړی دی د فصاحت والا یقول وید لا اله الا انت وشکنا الله توحید بیانې نو بس په سوال قوم نو دی واقعا قوم چې هغه پیرانو جناتو او आवाज راغی غایبانا انو خلق وتخدل شیخ د پېنډای وی لیکن اوسم یو پیره راشي او زما په دې جمعات کې چغه کې اوئ انیا میرے سر ته پیر رکھئی کہنا اوڑندا زما په سر د خپکی خدا وی جب دوسر دن آئے گا تو یہاں گنبد بن جائے گا جمعات کې دن نه وي کنه ځکه د باطل مرګري ډیری او دا حقیقت د جو دلته یو आवाज اوچته تا بخاری پرې سخت دی وبار یاره څه شي دی انو خلق تخدیدل قلت ما الا ابره عمر زخو دلت بیم حتى عالم ما وراء هذا تر دې چې معلوم کړي आवाज په سوق دی دا د چا आवाज دی ثم نادى بیا چې غشوا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله اے دشمنا اخکارا اے دشمنا اخکارا کار دی تنجات او आवाज کے ان کے دفسات امام دے اوئی لا الہ الا اللہ اللہ توحید بانی اول نمانی فقمت از پاسنم فما نشبنا لا بمبا سرد نیرتی رشوی ان قیل هذا نبی انا سجوا دانا چی هذا نبی اشاره شوئے ان قیل چیغی شوئے چی هذا نبی فدی مکہ کی پیغمبر دے فدی مکہ کی پیغمبر دے او قیل ماندا چی قائلی نگنو چیغی شوئے دہر طرفا چی هذا نبی وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لقد رايت دا زید د حضرت عمر سے اوخه ده کنه مخکې تیر شوی دی او زه دی تړلو مپات کړو کی ها انا وما اسلم ولو انه فضل من قلب لما صنعتم بعثمان لكان مخصوصا اي مقصد دا چې اوزن زمانه اغوا چې ما اسلام قبول کړو او کافرانو مالازیت راکاو تر دې چې زما اوخي عمر زب ات کړو کې تړلو ما
لیکن افسوس دې په داسې زمانہ چې مسلمان له تکلیف ور کوي او تاسو عثمان ابن عفان بادشاہ هغه محاصره کړی دا ولو ان احدا انقضا کچرتا احد چور شي لما صنعتم بعثمانا لوی دغه تکلیفونه چې تاسو عثمان لور کوي لکان محقوقا ان ينقضا دا پټیر مناسبی چې دې چور شي الله تاسو دې عثمان په دې تکلیف دنیا خفاده قربان باب دې په بیان د شق القمر یند سپوږمۍ د شریدو او د سپوږمۍ د دوه ټوکړي کېدو برا عاشقی او دې راخسته جمله لیکلې ده وای د هر پیغمبر معجزات ارضی او د پیغمبر د معجزات او ترقی د ارضیاتنا سماویات تشوا التا دلتنا بردهم لاړلې او بیا دې بیانې چې دا شق قمر چرته شو څوک په مکه کې شو څوک په مینا کې شو نو بر یو جمله لیکلې ده چاري وخت مینا او مکه یو نو کې روایت کې مناوي او کې مکوي نو یو زیده زکه چې دا بلد واحد او څوته بلدین وي او تحقیق فقہی هم دا چې مکه او مدینه مکه او منا بلدین دي استافق ملي چې بلدین دي مخکذا قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بن المفضل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن حضرت عن انس بن مالك ان على مكه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يوم آية فاراه القمر شقتين حتى راوا كراء بينهما وګرا حرا ام بین اوسف د حرا مان کی یعنی خلاف میں دې دواړو کی لیکن زمان ناقد کته لکی چې حرا د غرنم ده نو تر دې چې هغه حرا غر چوټای شوا سوکه دې په منځ کې اخکار شوا وفي قال حدثنا عبدان ونبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم لمنا فقال اشهدوا وذهبت فرقتنا والجبل واشهدوا گواشه زما په نبوت باندې او لاړ یو ټوکړه د دې سپوږمۍ په طرف سره باندې وقال ابو زهر عن مسعود بن عبد الله انشق بمكة اس اعتراض نشته نو کلام دي لیکل دا چالتوی منا او دلتوی مکہ چونکہ آئی زمانہ کی منا مکہ وا او مکہ منا وا وتابعه محمد بن مسلم عن ابن ابي يزيد عن مجاهد بن ابي عمر عن عبد الله يريد قال حدثنا وصل بن صالح قال حدثنا مخلوق بن قال حدثني جابر بن ربيعه عن عراق بن مالك بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بے شکا بعض علماء وی چې کې دې شق قمر دوزل شوی یو ځل په مکه کې شوی بل ځل په مینا کې شوی لاش کار پی جی قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابراهيم عن ابي عمر بن عبد الله قال انشق القمر وقامت الحبشه وقالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد دار حجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر باب هجرت الحبشه باب دې په بیان د هجرت د حبشه مکه نه کله چې مسلمانان مظلوم شو او د کفار د ظلم نه ځان ساته نو حضرت مشوره وکړه چې حبشه تلاش کړي الت اصحاب او طبيعتن خسرې دي امید چې طالب تکلیف در نکی نو الت کلار شي حضرت عائشہ صدیقہ وی چې نبی علیہ السلام یو ورځ ما ته خو دې شوی د په خوب کې اكو ته هجرت تاسو ادا سکل دې چې ذات نخلن هغه خاوند اونو او د کجورو دې الله اوسم چې ته مدینه تلار شي چې کوم خوا ګوري نو کجوري بګوري بابا جان دغه څه لګانا کجوري بګوري اخوام باغونو دې قوم باغونو دلته کې نه الله ولیانو سفر خبر اغلی وای کنه ولې از اوسم په دې خپل خبره کله کې یا ماولېګه او یا تاسو ځان کې غیرت پاتې یو یا موبایل زم خرڅوم پاکستان ته کې ورکو ها ير ارڅ چې خو بس بخل نکو کم سره تیار شي اسنه پیوکه الکه تم یو تاریخ بشي کنه ها چې فلان کیږي چې پورا پړایي التکال کې اوسه عمرې لمدي
اکثر قسمتی دي هر څړي چې قسمت نه لري دا خیال دی ورته کنه او تقریبا 100 लाख کې سړی تلیش 5,000 روپے خو خامخ یو موبایل اوکے 5 ضربے 22 کا ہاں بس خالص سچٹ ټیکټ دا خیال دی ورته کنه او په خوا به خلکو د غنو امصاد یو کېږي اپوجي مان مستقه زه موبایل وښیو دی ولې وای پیران پیران ته منتقل شو لکه ته په مراقبه کې ځکه حاجی هاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة فيه النبي موسى وأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جوفي قال حدثنا إلهام قال أخبرنا معمر بن الزبير قال حدثنا عمر بن الزبير عن عبيد الله بن عدي بن سفيان أخبره أن المسور بن مخرم عبد الرحمن بن الأسود دا خبره مکه تیر شوی دا خو زما رورا په دې خبره نه تیر شوی دا مسور ابن محرمه ٹھیک شو اور عبد الرحمن الاسود ابن عبد یغوس قال له دې دوارو وی عبید الله ابن عدیتا چې ما يمنعك ان تكلم خالك عثمان في اخيه الوليد بن عقبه سشمانی دې تعالی را چې تخپل مامجی سره خبرو کې چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دې په بار ضرور د عثمان چې ولید ابن عقبه دې شراب سکلو کنه وكان اكثر الناس فيما فعل به یا فيما فعل به تاکي سره اکثر الناس دیری کړي دي خلکو خبره بیا خبره کوي فيما فعل به یا فعل به هغه کار چې په دې عقبه باندې شوی دی ولید باندې شوی دی قال عبد الله فانتصبت لعثمان لارک عثمان سے تو دې زمحین خرج للصلاه چې دې مسترات مستا ما ورته ان لی الیک حاجتن اے کاک اے ماما اے امیر المؤمنین بادشاہ زماتا ته یو ضرورت ته و یا نصیحت چاہتا ته خیر پای کو دا سید عقل زمانہ وا بادشاہ په لار روان دي ایو الک ورته ورګه جی ورګه تاسو نصیحت کوم ورګه تاسو نصیحت دې اخبار کې راغلو من حج لجسد ابداغی د اخبارو وی شافعی چې کله حرمین کې توسیع کړه ان اخبار کې یو کالم براته یو سعودي الکو ناغوي زه بادشاہ وخت یو مشوره ورکوم چې دې ځان ته دینه پستا خادم الحرمین دی نگی دې ځان ته لقب خادم الحرمین وی ځکه چې دې د حرمین لوی خدمت کړي بیا براته د بارال دا فاضله دا کسر راو البته وسو خلاف ورزي کې کله حضور ان هلیکاپټر کې صورت کې په خوشي مې راکوه دار کې راو وخت ورته سو کې صدا سو خیره ان بیا ورته وي څه انعام مول ورکا بیا چې یو مشوره دی راکړه وګور چې په ژوند کې بل مشوره نه کوي عرب دادی دي ورې په ژوند کې بل مشوره نه کوي ګرا دې بل مشوره بیا به نه ورده او خو مال او دولت ولا ورته باقي د اخبارات کې راځي د بادشاہانو کارو عوام دغه سنرانو وزتات نصیحت کو ایو المرء اعوذ بالله منک دې سریاتا نه الله پنوم پناه غوړ مخنه ملي رشا عمر سي چې خدای خبر دې ماته وسوي چاته غلطه خبرونه کی او نو څه مصیبت جوړ نشي دې فن سره ته زلار مفلما قضيت الصلاه ما مخلاص جلست الى المسور والى ابن عبد يغوث فحدثت ما غيت بيان قبل الذي قلت لعثمان وقال لي ادو جماعتيلو عثمان جماعتيلو فقال دي مسور عبد يغوث راته قد قضيت الذي كان عليك تا پورا کړه هغه فریضه چې کوم کتابانه وا خپل حق ادا کړ فبينما انا جالس مع محمد ذي سرناسما اذ جاني رسول عثمان
چې قتل منو شرطه د عثمان راغې عثمان سره ولې کې چای ته واله فقال علي قد ابتلاك القا دې ماته چالک الله ته په امتحان کې واچولې اوس په دې سبب سره کی فانطلق ذلان حتى دخلت علي عثمان سقلار فقال ما تجما نصيحتك التي ذكرت انفا سره چې ته ماته نصیحت کې چې تا مخکې ماته ویلو تا چې تاسو نصیحت کوم ماته څه نصیحت کې دې فشاهد تو زفات محمد سلام ویله ها ثم قلت ما ان الله بعث محمدا الله را لګل محمد علی السلام انزل علی الكتاب الله پاغبن کتاب را لګل دی وکنت اویت ممن دغه چانه استجاب الله ورسوله چې الله او رسول خبره منل دا او امنت بي تاب ایمان راوړ دی وهاجرت الهجرتين الاوليين او تا دوا هجرتونه کړې دي یو هجرت مکه او بل هجرت مدینه اول لیکل دي هجرتين هجرت الحبشه وهجرت المدینه وصحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورأيت هديه او تا د نبی طریقه لیدل دا وقد اکثر الناس في شان الوليد ابن عقبه خلق ډېرې ویناګانی کې پاک د ولید فحق عليك ان تقيم للحد ډېر مناسب چې ته په دې باندې حد قائم کې ما ته یا ابن اختي خوریا ادرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی پاک لیدل ما ورته چلانا ولكن قد خلص الي من علمي رسدل دما ته نبی علم ما خلص العذراء في سترها هغه طریقې چې رسیدل د علم د نبی یو پیغلی جنیتا دغه فکور کې دنه په زیاده پردي کې دین عام شوی دی فقال دا خرید عثماني فقال فتشهد عثمان خطبه شروع کړ فقال ان الله قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسوله وامنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم واجت الهجرتين الاوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته دا غطابه والله ما سيت قسم دي په الله چې ما درب نه فرمان نه کړي او نه د نبی ولا غششته انا ما د پیغمبر خیانت کړ دې حتا توفا الله تدې چې الله نبی پاک دغه واغست ثم استخلف الله ابا بکر فوالله ما سيت ولا غششت ثم استخلف عمر فوالله ما سيت ولا غششت حتا توفا الله ثم استخلفت بیا خلیفہ کرشم افلیس لی علیکم من الحق اینشته په ما باندې اینشته مال را پتا سو باندې هغه حق د وجوب اطاعت په سبب د خلافت مثل الذي كان له كان لي عليهم مثل هغه حق جو ما باندې د بشرانو د دوی لکه څنګه زریت ما دغه حق نن زباب چای منو ته زما راي تا پر زما حق دے قال فلا فما ذل الاحاديث التي تبلغني عنكم دا څه خبرې دي زه په دې چې تاسو نه ما ترسي ولې غیبتونه کوي فما ما ذکرت من شان الوليد ابن عقبه فسنأخذ فيه ان شاء الله بالحق من به ان قریب دی په باغ حق په سلکو هم د گواهانو په انتظار کیو تو گواه خوشی کنا قال دی فجرد الولید 40 جلدتن ولید ته 40 ګوري ورکړي الته 80 دلته 40 الته شي کې چې روایت 40 اصحاب دي وامر عليا ان يجلده او عثمان علی ته حکم کړل ګوري سزا ورکا وکانا هو یجلد باغی زمانہ کې وته جل سزا علی سے ورکولا یونس قال يونس وابن اخي زوريان زوري فليس لي عليك من الجلوجين وبه قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عائشة عن ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيه مقلد الصالح فما تبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه
تیکا سور دغه سورتنا اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه قد مر وفي قال حدثنا المسيدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسحاق بن سعيد الساعدي وعن ابيه عن ام خالد بنت خالد قالت قدمت دا ام خالده وی چې زنانه مد حبشین و انا جوهریه زوړ جنایما فکسانی رسول الله صلی الله علیه وسلم خمیسه لا علام نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په سر یو دوپټه واغوستولا او پای کې ګلکاریان شوي فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسل عالم بيدي نبی علیہ السلام دې ګلونو باندې الله سراخ کا اوی سنا سنا خستا گل دے خوشو کنا حبشی زبا مراتا سنا سنا خستا گل دے لکه معشوم ته سوی خوشحالی کنا ډیر خسته ده کنا دا ګل ډیر خسته ده کنا خیال کی خسته ده کنا شکر پیر خواندل خان وبه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابراهيم عن حمزان بالله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من النجاشي صلى الله عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله انا كنا نسلم عليك فترد علينا يا فترد علينا فترد سيده غلط فترد قال ارد في نفسي او ما تعالی جواب را کړ دې پزړه کې قد مره وی قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله يا نبي حدثنا نبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه فوافقنا جعفر بن ابي طالب فاقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم يا اهل السفينه هجرتان اے سفینه والو تاسو دو هجرتونه دي ان من مکه الى الحبشه ومن الحبشه الى المدينه قد مر مرارا باب موت النجاشي باب د بیان دا مرګ یعنی خبر د مرګ د نجاشي او د پیغمبر عمل په وخت رسیدو د خبر قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اسحمتا وفي قال حدثنا عبد الاعلى بند كذا بابوزه بند کر جی حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني والثالث وبي قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اسحمة النجاشي فكبر 4 صاب وهو ابن الصمد وبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا شاب تکړه چې دوه واړه احادیث را روان دي لاندې ته ولګي وقال استغفروا لاخيكم وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه 4 باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن صالح اغه زیک دا موږ ټول ویل دي خان غم مکه دا عربي سلمت بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنين المنزل نعمد ان شاء الله بخير بديكنا نحيث تقاسموا على الكفر ګور باب تقاسم المشرکین نه د دې معنی چې موږ دا څه کوو چې باب د په بیان د ذکر د قسمونو د مشرکانو په مخالفت ته پیغمبر علی السلام یو معنی بداسي شي او دې کې هغه ته اشاره ده چې کله نبی علیہ السلام په مکه کې دعوت وچلو نو د قریشو په مقابله کې خلقو بایکاټ اعلان وکړ ٹھیک شو دا موږ مخکې ویل دي دوی معنی داسوم کې دي چې باب دې په بیان د ذکر د اغازه چې کوم ځای کې خلقو د پیغمبر خلاف قسمونه خوړلو او دغه دوی معنی ډیره مزیدار ده په دې لحاظ سره چې کله پیغمبر سے ورانه حج لاوي کم ځای ته بزي چې کم ځای کې زمون خلاف میټنګ شوی نن به التیزو او مشرکین ته بخیو چې دا غزيو چې تاسو بایکاټ وکړي نن خدا زم په لاس کې الله اکبر ولله الحمد باب قصه ابي طالب
باب دې بیان د ذکر د واقع د ابي طالب چې نبی اسلام ورته ډیر مينتو که خو ایمان نصیب نشو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن امك فانه كان ما اغنيت عن امك معنا سمشکل شیطان د تر نه لری کړي دي یو مان شو بل مان کو ما اغنيت عن امك یعنی ما اغنيت ما افت على امك تا خپل ته خیر رسول دې چې کوم ترستا ستا په خلکو سره جنگید او تا دې پاره د خلکو سره مقابله کولی سفید د رسول دا فإنه كان يهوتك عيبستان نگرانی کولا ويغضب لك او ستا په خاطر به خلکو سره جنگونه کولا. وقال نبی پاک فرمایا هو فی زحزاح من نار دې باغ اور کې وي چغه تر پړکو د اخپو پورې برازي فزازا هغه اور دې چې د اخپو پړکو پورې راځي پړکی به نه آی پورې اخپو پکې پټي. ولولا انا حضرت وی کی تر زمان نسبت ورسره نه وي او زما تو اگانه نه وي لکان فی الترک الاسفل من النار بیا به د جانم په کته طبقه کې پروتو. نن شیوی چې ابي طالب مسلمانو او پنجاب کی بعضی بسون مالکری سفینہ ابی طالب علیہ السلام سفینہ ابی طالب علیہ السلام دا کشته د ابو طالب علیہ السلام نشیو کې دمرا غلودا او چې غلودا نو چې ګوري جو غلغل دینو مرګه. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره ان ابا طالب لما حضر في الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابو جهل فقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. وګوره بعض علماء چې قل لا اله الا الله کلمه لا اله الا الله معلومه چې الله منل بس دې د رسالت منلو ضرورت نشته. نو فراشي لیکل دي دلته دې کې مخ کې دي خو یو ځای کې لیکلي دي څه شی لیکلي دي نه سبق کې چې دا ذکر د جز دی مراد نه کړل. نو قل لا اله الا الله محمد رسول الله وحاج لك بعند الله دې په مهنت او په کوشش با شفارس حکم طالب پاز الله په دربار کې جی. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب تپلار لیک دین پرې کې دي حتى قال اخر شيء كلمه به على مله عبد المطلب فقال ين اخری خبر داوي چې مرکېګم نه په دین د عبد المطلب مرکېګم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنك فنزلت ما كان زب بابا طالب پر دعا غواړم سو پر چې الله تعالی من را نغلا. فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ونزلت انك لا تهدي من احببت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن حباب بن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في زحزاح من النار. حضرت شاید چې زما شفاعت د غیر پاکه په دور کې څنګه او بغزور شي د اسفل سافلین فی زحزاح من النار هغه رنگي اور کې جهنم نه عثمان یاد رنگي اور د جهنم چرسی بددی پڑکو تا او یغلی منو دماغو او دغین بددی دماغ سوزی. وفي قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال التولي منه دماغه سوزی و پدی سره خټکیږي با هغه اصل د مازغوته دی. باب حديث الاسراء وقول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. باب د بیان د ذکر د حدیث او واقع د اسراء. الاسراء د سیر نه دی او سیر چکم دی عربی کې اسراء هغه سفر ته وي چې دغه وقوع په وخت تشبیه کې راځي. وحینا الی موسی ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون. سبحان الذي اسرا بعبده. امنګه د کتاب الصلاه په ابتدا کې ویلو دا زیراړو له چې اسرا او معراج دې دا دواړه یو دي
هم اسرا ورته وي هم معراج ورته وي اسرا په دې نسبت سره چې سفر شوه دی معراج په دې نسبت سره چې عروج په بار شوه دی لیکن دلته امام بخاری دو باب خېدي یو باب الاسراء دی نو بل باب المعراج دی نو موږ بتا چې تطبیق کو باب الاسراء کی ذکر دا سفر دنیوی کا او باب المعراج کے ذکر دا سفر آسمانی کا نو سفر دنیوی دا مکینا بیت المقدس پوری او سفر آسمانی دا بیت المقدس نا الی ما شاء اللہ پوری ٹھیک شو ہاں او دی باندې باس کردے چې دا اسرا چوا محققین علماء مسلک دا دے چې کان بروحی و بجسدی یقوتن خبردارے سرا روح مال جسد او دلته ان شاء الله روایتون راځي او دغه تصریح وي اوس په کې ان شاء الله دا یو حدیث ډیر وګد دا وایا بیا مختصر حدیث شروع کې ان شاء الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش كنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. بس نبی اسلام فرمایا چې کله معراج سفر نو واپس شوما او خلق د معراج سفر ذکر کاو پوښوي نو لما کذبنی قریشون هر کله چې نسبت ته درو حکومت قریشو چې دا څنګه کې دي شي دا خو زموږه داوا پتا چې د جنون وا هغه ثابت شو ته چې تاسو چې ود شوې زدا چې درې کسان را لږه بوتلما یو سورلې باندې او بیا ما اسمان نو قتل جنتون او قتل را علما نو یو ګره کنه دماغ ټیک نه لري هر تاریخ لیکي چې صدیق اکبر راو وخت او ته صدیقہ اسما من صاحبک خپل دې مشر خبره واورا مګر چې دې لیوانه دې اته چې دې نبی دې واورا تنه ایسه خبره په دې وې د شپې لاړم بیت المقدس ته التن هو اسمانونو سیر مې وک بیا د الله دیدار شو جنت بیا را لنډاش په نو اخلاص شوی ته منی او به شک منم ودا څنګه په دې ما نبی ال منلو چې دې ما ته د الله قاصد چې جبريل دې هغه ځکه کله یو ځل راشي کړه دو ځل کله درې ځله کینو کړ دې درځي دو او درې ځل راتلی شي نو دغه نوکر سردار په یو شپه کې یو ځل ولې راتلی نشي مسله حل شو ځکه خو صدیق ها نو یو ته چې خطا بیت المقدس کتل دې بیت المقدس سو دروازې دي او په بیت المقدس کې سو ببوزي دي سو دروازې دي او د نصوص ته نه دي څنګه جوړ دي بل حدیث راځي چې ماته مصیبت زړه کې پریشانی رااله ځکه چې دا خو زما مقصود نو شبیر احمد دې څنګه جمعه کې سو ببوزي دي مرشتیا وای مرزي ورا کال دې تیر شو او تا ببوزي نشمارل په دې کې کې څو ګول نه دي ما ته پته نشته ما دې جوړ یو دوا درې سلو پیزش پګ او دا سلو دا درې پګ غټ اوس مې وکړل نو دې څه زمونږه سکار دی بھائی دې څه زمونږه سکار دی الله پاک دا حجابات لری کړه او نبی اسلام ورته قتل وی دروازې شپږ دی یو دوا درې څلور پنځه شپږ ستنې تمر دی یو دوا هغه ګل قمت فی الحجر نزب حتیم کې ودریدم فجل الله لی البیت المقدس الله ما ته روخانه ک بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاتی نو شروع شماغی لخبر ورکو اگر نه خود بیت المقدس نا وانا انظر الیه او په دې حال کې چې ما ورته قتل او دا حدیث ان شاء الله دا حدیث مکرر بار بار تیر شوی دی اوسم دیم جلد کې را روان دی بسم الله الرحمن الرحیم والمعراج شابه دې سړي زامنو اوس تکړه شوه بس معراج شو مانو شو
چې بس طالبان جيبونه لګي. وفي قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا قتادة بن مالك عن مالك بن سوس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة نزل به بينما انا في الحبيب وربما قال في الحجر مزدوجا اذا ثانيات فقد قال وسمعت فقد شق چراغ نظما دا سینه دا پرانست شق وسمعت يقول فشك ما بين هذه الى هذه فقلت لجاري وهو الى جنبي ما يعني قال من صغرة نهره الى شيء من صغرة دا خود ځان ډوغه شي د صغرة نهری نواقلی الى شیرتی کم دنه چې د وخت انتها کی نام پوره. وسمعت يقول من قصه الى شيرته فاستخرج قلبي ثم اوتيت بتست من ذهب مملوءة ايمانا فغسل قلبي ثم خشي ثم ويل ثم اوتيت بدابة انسان طرز بدل کړي نه وقال له جارود والبراق يا باهر ذكر لسنا دا ګوره د دون البغل فوق الامر ابيض جارود هو البراق يا با حمزه یعنی قال نسو يزو خطوه عيب خپل قدم عند اقصى طرفه انتها د طرف د براق ستانه ګوره او زما نظر هم کپد کم زه روان دی وای د پر باران چې وشي کنه د چت باندې جوخه جنو د توربيره غرونه ښکاری چې باران وشي نو دلته له موږ ته غرونه ښکاری دا تقریبا کم سے کم 30 میل دی 30 میل بلکې زیات وي دا موږ ته ښکاری چې دا چې مخامخ بل ځکه ودرېږي نو کې دې تین زیاته مخکاری او بیا دا طرف د براق د نظر د براق د نزي څوک اندازه لګول شي لکه دې زنواله سعودي پوری یو نظر شو بیت المقدس یو نظر شو بل اسمان ته بل قدم شو بل اسمان ته بل قدم شو نو الله پاک ترنه چې کوم ستا جنگي جهاز کم دینو وځګانه یو 15 منټو کې زر میله سفر کی بیا د الله جنگي جهاز سمره تیزو الله اکبر فحمد عليه فانطلق به جبريل حتى تسمع الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح قال فلما خلصت فاذا بها ادم فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بابن صالح والنبي صالح ثم صعد حتى تسمع الثانيه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالد قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء به وفتح فلما خلصت الى يوسف وقال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى اتى السماء الثالثه الرابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت الى ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم صعد به حتى اتى السماء السادسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال ابكي لان غلاما الله يدخل الجنه من امتي اكثر ما يدخلها من امتي ثم صعد به الى السماء السابعه فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا ابراهيم قال هذا ابوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن صالح والنبي صالح ثم رفعت الى سدره المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هاجر واذا ورقها مثل اذان الفيله قال هذه سدره المنتهى واذا 4 انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال اما الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات ثم ایک منٹ دا النیل والفرات همغه بار بار ویل دي او دلته د حاشیه او نقطه ذکر کړ د مزیدار چې توه چې دا نیل او فرات چې پیغمبر سے ال تکتل نو دا په مصر کې دي نو داغي جوابداري چې ډیره ممکنه ده چې د اصل د التنی او بیا په یو داسې قدرت غامزه سره التن الله روان کړی دي چې زوې غلطه شي بس دی حاشیه لیکلي دي وای
عقل زمون منی او کنه منی او چونکه حدیث راغل زمون به منو جی فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليه وأمتك ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجات معالجين مراد تجربة دخا دي لأمتك فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت فأمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعلمت بني إسرائيل أشد المعالجات فرجع إلى ربك فسأله تخفيفا لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى منادي أمضيت فريدتي وخففت عن عبادي وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن مالك رحمة الله عباس امضيت فريدتي چې کوم دغه دا کلام د رب دی خو په واسطه د ملک دی ښا ما خپل فریضه په مخلوق جاری کړه ټیک شو او اجرنا هغه د 500 مزونو بهجي ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال لك هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم دا حدیث یاد کړه زمارو را په دې خبره باندې چې بعض وخت خلک په قرآن کې چې الرؤيا التي أريناك د رؤيا اطلاق په خوب باندې کیږي ځکه بعض خلک وایي چې معراج سفر دا په خوب کې شوی دی نو وایي ابن عباس چې رؤيا عین جعلنا الرؤيا چره دا رؤيا او عینن دے نکی رؤيا قلبی دا من په بیداری لیدل شوی دی باب دې په بیان د وفدونو د انصارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بمکه تا په مکه کې و بیعت العقبه او هغه وفود د مؤمنانو پیغمبر سیفتا فبیعت د عقبه اور عقبه هغه ډېرې نوم دي چې کوم ډېرې په مدینه په مینا کې دا او اوس الته یو جمعه ته دغه جمعه نوم مسجد العقبه ده الله پاک تاسو ما سره بوزي ما تاسو سره بوزي زما مقصد رسیدل دي چې تاسو ما سره لاره کې تاسو سره لاره ٹھیک شو کنه په چې مونږ الله بوزي دغه د ادب خبر نه کو چې ما سره لاره زه دې تاسو سره لار شم خو بس لار دې شنو بس منزل ته ورسو جناب قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس بن كثير عن شهاب والتحويل وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا مسعود قال حدثنا يونس بن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بطوله قال ابن كثير في حديث وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توافقنا الاسلام توافقنا ين بیعت د مضبوطوالی کړو په اسلام باندې وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها دا دې رایوا اگر چې بدر افضل دی خو معنی دا چې هغه کومه سختی چې موږ ته په هغه زمانه کې ملا شو هغه د بدر نه سخت و جی وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شهيد بي قال يا رقبه قال ابو عبد الله قال دا شهيد بي خالا يا العقبه بوتلم ز دوړو ما مګانو عقبیتا او دې ما مګانو مصالبه اور عمر ٹھیک شو یو نو صالبو او د بل نو عمرو او د جابر رضی الله تعالی د مورم نصیبو د نصیبه درونو یو ور صالبو بل عمرو جی قال ابو عبد الله قال ابن احدهما البراء بن معرور ایک منٹ ابن اوینه یو د دوی کی براء ابن معرور دے ما غدرتو چې ما مګانو کی صالبه اور عمرو براء ابن معرور دا په ما مګانو کې نه دی براء شه دې جواب کړی چې دا ماما میرا زیو ماما سکنو یا مراد ماما نا خاندان دا مور دے لیکن سبا د دې علاقم دا دستور دی لکه چې ستا مور د کم کلی کنا نو خلق ورته دا کې دا زمان ماماګانو کلی دی حالانکه ماما پکې یو یا زوی خو دې مور هغه کلی نه و ماماګانو کلی نو برا ماما نو ها البته د مور د خاندان نو جلو قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن النمر جريج اخبرهم قال جابر انا وابي وخالد بن اسعد لا قبل قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال اخبرنا قال حدثنا ابن
ابن شهاب عن عمه قال اخبرني ابو ادريس عن عبد الله انه بعث من ثابت رسول الله من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه ليله العقبه اخبروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله اصابه من اصحابه تعالوا بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا بمختار تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفاه قال فبايعته على ذلك وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن سنابه عن بعض بن ثابت رضي الله عنهم انه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنه فعلنا ذلك فان غشينا بالجنة يعني بعمل الجنة فان غشينا من ذلك كان قضاء ذلك لله باب تزویج النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه المدينة وبنائه بها باب دې بیان د نکاح کولو د پیغمبر علی السلام عائشہ بیتا اور راتل د حضرت سے مدینه تا وبناؤه بیا او آباد دل د حضرت په نکاح د حضرت عائشہ سره اے د هجرت د 2 کال مخ کی یا 3 کال مخ کی د حضرت عائشہ نکاح یعنی د نکاح د کویدن شو او کله چې هجرت وشو بیا د حضرت عائشہ عمر کله چې 9 کال شو بیا التواد شوی دا هغه ټول خبره دلته ذکر کیږي جی وبه قال حدثني فروة بن ابي المغنى قال حدثني ابن مسلم عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين امراتن نفس نکاح دے جی فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فمرق فوعقت نزدل تک نا جوړ شما نو فمرق شعري نو اوریجد الوقت د سر زما یعنی دمره بیمار شما چې بعض بیمار داسي چې سر نه وختار تاو شو نو زه ډیره خفه شوم ځکه چې جنکو خلوی سرمایه وختي الله زموږ یو استاد الله داس بیماری په چانه راوړل نو دا کینسر بیماری او دمره اعلی ګیره وا او چې کینسر بیمار شون دا ګیره وخت ورور ته ورزه وره بالکل لکه مخ به وخت پاتې شو اجسوک ورته ملاوي دول اتل جړل وای بیمارن مم خفا پګری خفا انا ما ورته وی ما دا ګیره سنت لګانا یا سنت ما چا دا دې نجی دا ما حکم دې چا دې حکم خود رب دې نبی بیان کړل ما چې هغه رب در ګیره را کړو هغه د نواغه سره دې کې څه خسور دی نوار تسلی ورکو نوې خاطر یره دا ورته خبرو بهرحال بیا اخر کې الله جوړ کړ بیا وګیره راتلا بس ګیره راتلا مونږ چې لاړو تمره ګیره وکړه لکه څنګه نه نوګه پر ځوان شي خسته ګیره دراله ودارا ته کورم وي چې ګورې ځوان شوی ارداز بال بیماری وی الله دې موږ باندې راولي ځکه چې حدیث خو پیره تاسو یاد دي کنه الله وأعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون من سيء الأسقام سيء الأسقام کې دا ټول بیماری راځي چې کوم دغه علاج سره نشي کولای خجرورا فوعقت بیمار شم فمرق شعري زما وخت اورجدل فوفا جميمه بیا پورا شوا زما جمعه سمانا بیا می وخترال نو فوفات جمعهمتن زما جمعه پورا شوا یعنی وخت اوشل تر دې چې دوګو نه راته ځوان شل دا دلیلو سرمایه کنه فاتتنی امي ام رمان اوس ودیږي ساده ودونو ماشاء الله دا دلته خلکو ګری سپینې شو ودونه نشته ولی چې دا بغاغل زموږ په خاندان کې شل خزي دي ایله بشل جوړي ورکول کیږي او شل سړی دي نه ایله بشل جوړي الته ورکول کیږي او بیا په ډوډۍ کو خلک چې ډوډۍ نه دا کړی دا څنګه چل دی ناغه د پاره بیا چې کوم ده کنه د خودو وخت سرونه سپینشي او د نارینو ګری سپینشي خالقه خو په زر زر اخلاص او مصیبت نه خلاص شي خو چې اولاد وشي چې تور حدیث نمبر کې ګوره واده نه کړه یا ساته
پونه شو کنه او کنه چې الله د ځمن درکی او علم ته وباسه د دور حدیث نو مکه ګوره وخت نه کوي پوه شو کنه چې دور حدیث وشي اره بیا وعده کوي لکه شیخ القرآن رحمه الله مولانا طیب مدد الله علی وادم ډیر عجیب البته دور حدیث خلاص شو دستار بندي شو ما خامې ډوله را داسې باندې چې ستا دغه دي وی په حال نه وای موږ څنګه ناراض بیمار یو خاجي دیو ټوخیو دې الله دې خیر دا ورته خلق وینا دا زموږ د غرونو دستوري چې دا څه پته لې کنه یو فلانګي بیګا راغله بیګا ایلار ها کته یو کال راغله دا غلط وسه دا پورا مزري دا د غرونو خبر نه ده خجي عثمان خلق پرې نه خود رضی الله تعالی عنہ ته خلق وسوک معاف کړي نفعتتني امي ام رمان زما مورال و اني لفي ارجوحه زلا پخپل ټال کېوما ارجوحه سدوي ټال ته ټال جوله لال بس معنی کې جوله لال جوله ټال ته جنکه ټال وای کنه ها وما هي صواحب لي او ما زما امزوري جنکه وي فصرخت بين زما مور ما تواضع عشا فاتحه تزرع لما ما ادري ما تريد بي نو ما خبرت نو امور ما تسوي فاخذت بيدي زيد لا تنلم حتى اوقفتني على باب الدار بويتلم رجع خپل د کور په دی ور ودرول با واني لانهج او زرا پیدما زرا پیدما چې چل دی او یا معنا زما سام مات شو لکه کا پتی دې بوتلم حتى سكن بعض نفسي ترجی چې زما ساغستل مطمئن شو ثم اخذت شيء من ماء بیا وبواغسي فما صحت بي وجه زما مخي ووینځو وراسي سر دوا تاسو خبره دا تاسو څه په دې مړ تاسو بای زنانی کنه چې ماشوم سار پاس جمعه وی پاک ماشومي خو چې ګوي مخ مخيرين نه زاد اونسي داسې وبول وانه کنه عربیا لګي بو علي داسې ته تل خوري نه او بو سره سر وخته لامده کې منګزو کی ولا دغه څه زما مور مالا خلووي زلا او مخيره لويزا او اختیار الله راسي په اختیار الله سو ثم ادخلتني الدار بیا کور ته دنه کمرې ته بوتلما چې قتل منه فیضان نسوت من الانصار فی البيت در سوال زنانه په کور کې ډیر شی وي نو زه دنه لاړم فقلنا من ته ماته وی علی الخير والبرکه سمانا خیر او برکت روانه الله دې ته خیر او برکتونه نصیب کی والا خیر طائر او ډیر ښه قسمت ته راوړې ده مریان چې ته په خبرنده باندې کنه نو پرنده زکه وی چې کله عربو باخبل قسمت معلومو نو مرغې بالوزوله کنه لکه وسلته حدیث کې روان دي مالک ابن جوشم چې کنه سراق ابن مالک ابن جوشم نبی رسول الله پس روانو دی به تیرو غردو چیرې را تیر قسمت معلومه قسمت به خراب معلومه ده نو دا طائر وکلن څنګه ده وکل انسان الزمنا طائرو فی عنقی نو مرغه به الوزو قسمت معلومه نو وی وعلى خیر طائر سمانا په خسته بخت راغلی په خسته بخت راغلی او ډیر خسته بخت دی الله ولی په خسته بخت ني چې چاته وځي الله اکبر ولله نو فاسلمتني الیهن زمامور لګیدا دي انصار نو خذته ز حواله کړما نو فاصلحنا من شانی نو دې درست کو زما حالت چاہتے بناو او سنگار بناو سنگار پینے لکه ناوی کول کنه نکریزو مکریزو ولو لگی تیل ولو لگی پوشو کن دندا سول ورکی وغیرہ وغیرہ ترانس جمع جا
نو فلم يروني الا رسول الله صلی الله علیه وسلم زوحا نو نه يرول مزه مگر راتل د پیغمبر په وخت سار خوشي ناس ته مکور کې کینول دلته کینا ما خدای پاک سي خوش کور دی چې قتل می حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف راوړل نظر روح ذکر دی چې زنانوي او کمره یوازي نارینه راشي خامخا غیبانی روح راځي خوانه زنانی چې تاسو پته نشته دی خبرو بابا ته پته خوانه زنانی چې ووي کنه او خاون بچ ورساولش په لاندې غي بر پیدي داسې دا سره پیدي بچ دا بس چل کیسته وي صحیح حساب کتاب وي تا خیال ورته او دا بس مصیبت او دا بس کیږي اوس ویل نه یری هغه وجه دا چې الله دې مغفرت کې لانجی دي اوس نن سوا کو لانجی دي هر یو شی بربند شوی دی هاي وخت ډیر زیات د هر یو زنانه نفس نارینه نه ویری دلا چې تاسو په لار دا خیال وته کنه خاجي حضرت تشریف راوړه فاسلمنني الیه دا ولګی دي نو ما زیاغی ته حواله کړم ٹھیک شو مانه سیوا وانا یوم اذن بنت 9 سنین دا بخاری نے ایک وقت په یو ځای کې په هر ځای کې خطا شوی دی یا شکنا حبیب الرحمن صدیقی الکاندیلوی رساله لیکل د بخاری خطا شوی دی چې دا اشنا کاله دا نو له سو کاله اوس یو ځای کې خطا شوی لا بیا نو ټول بخاری کې خطا شو او دا بخاری خطا شو مسلم خطا شو ابو داود خطا شو نسائی خطا شو ترمذی خطا شو ظالم او ته خطا شوی قال حدثنا معلّى قال حدثنا ما شاء الله مرتين أرادنا في سرقة من حر ويقول هذه امرأتك فأشبهنا بيداه أن فأقول وي نبی علیہ السلام ما ته تو خود شي په خوب کې دوزلا خوش کنا او درخم پجامه کې او جبريل ما ته چې دا خطا خزدا فاکشفانا ما بد سمخنا صادر چوچت نو پیدا یې انته فاقول ما بذر کې ان یکو هذا کې ودا من عند الله نو یمزین حق بپورشی یعنی الله ما تراکی دا طرز خیر په دې سره ستړي کیږي نه قال الشيخ خزير خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ب3 سنين قبل فرجت سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهو بنت 9 سنين باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وقال أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل فذهبت وهلي يعني خيال أو جمان وهم زمان إلى أن اليمامة يهاجر أو حجر لا تزينه وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش قال سمعت أبا هريرة يقول عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقاتنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجر شيء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وتركنا ملة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيء من الخير ومنا من أين عبده ثمرته وهو يبدبها يعذبها يعني شكي أغمي ولرا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنية فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن جمرة يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو النبدي عن عبدة بن ابي لبابة بن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا هجرة بعد الفتح وحدثنا عن جابر بن ابي انصار بن ابي رباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بن عمير فيه فسالناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمن يفر احد بدين الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليهم
ان یفتن علی چې ازمایش به راځي. فاما اليوم فقد شرف الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء. او نن ورځ مسلمان عبادت کې د پر چې کمزې کې مرضی وي. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فاخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها سعدا قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوا اللهم فاني اظن انك قد وزعت الحرب بيننا وبينهم. وقال بان بن يزيد حدثنا هشام عن ابي اخبرتني عائشه من قوم كذبوا نبيك واخرجوا من قريش. وبه قال حدثني مسور بن الفجر قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا كما كان عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث من مكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وفيه قال حدثني مسعود بن الفجر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ذكر بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وفيه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله من بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فأجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده. مطلب پوچھ گنا صحابہ ابو بکر وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر ولو كنت متخذا خليل من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا قلة الإسلام لا تبقى لنا في المسيح خوفة إلا خوفة أبي بكر. وبه قال حدثني ابن كثير مختصر حديث إن شاء الله. قال حدثنا ليس وقال كان قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أكل أبوي قد إلا وهما يديننا الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النار بكرة وعشيا. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر المهاجر نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برق الغمار لقيه ابن الدرداء دا مكينة دا پینزو رضو په سفر دی. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدرداء فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعظم وتسل الرحم وتحسن الكل وتقري الزيت وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار يرجع وأعبد ربك في بلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدرداء فطاف ابن الدرداء عشية في أشاك قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعظم ويسل الرحم ويحمل الكل ويقري الزيت ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدرداء. وقالوا لابن الدرداء مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يزينا بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وبناءنا. فقال ذلك ابن الدرداء لأبي بكر فلزم أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا في بناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وبناؤهم ويتقذفوا راغند بشفاغي بان زناني المشركين وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك يديه إذا قرأ القرآن وأسرع ذلك أشاق قريش من المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدرداء فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يأخذ ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا في بناء داره فأمرنا بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا يفتن نساءنا وبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر لا يأخذ ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخبرك ولسنا مقرين لأبي بكر للاستئذان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدرداء إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك بعليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إليه ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين الآبتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة للمدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراشتين كانتا عنده ورق الثمر وهو الخبط. خبط معنى هغه پانی چې په خپل اوریږي یعنی اوچی زړې پانی جی 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها عنهم بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في ناحية الجاهلية قال لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر ابتداء له أبي وأمي والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا من. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر
بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار هدتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن قالت عائشة فجهزناهما أحس الجهاز په ډیر تیزوالی د تیاری سره یعنی موږ سامان سفر ډیر تیزی سره تیار جی وسلامنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نتاج فرمت بها لكم من جراب وبذلك سميت ذات النتاج قالت ثم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليالي يبيت عنده فكمنا مكسنا من قالت كتريش في فاتشو يبيت عند عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب سقف أخيار لقنون دير زهينو فيدرج من عندهما بسهر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فشان دشپی تیرون کی فلا يسمع امرا يقادان به نب اورد یو خبر يقادان به چې سازش پکې دیش د مشرکین نه د ابوبکر او د نبی علیہ السلام دی الا وعاها اب یاد کا حتا یاتیهما بخبر ذالک خبر بیراول نبی علیہ السلام تجی ان يختلف السلام بين عليهما عامر بن فهد مولى ابي بكر من حزم من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعه من العشاء فبذلك وهو لبن من حتهما وزيتهما حتى ينك بها عامر بن فهد بغلط يفعل ذلك في كل ليله من تلك الليالي الثلاث واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادي خريتا والخريط والماهر بالهدايه قد غمس حلفا في آل العاص دی لاس کا کڑکڑو په معاهدی د آلیاس لکه موږ مخکې ویل دي عرب بچ معاهده کول نو په وینه کې ولاس کا تکا دواړو چې بس زماستا معاهده شو وهو الذين كفار قريش فامناه فدفع اليه رحلتين ووعده وغار ثور بعد 3 ليال برحلتيهما صبح 3 وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فاخذ بهم على طريق الصواحل قال ابن شهاب واخبرني بس ګورا فهيرم لاړ والدليل ملاړ دلیل اصلي نوم دی ته دې سوچ کوا چې کافرانو دشمنانو د پیغمبر سره او چې په کومه خبره باندې وعده کړی و حالانکه سل خان د پیغمبر علی السلام او د صدیق سره په کتو یا په قتل مقررو بیا هم دوی امانتداری کړی دا آفرین دی خلقو لا جی وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جوشم من النبا واخبره انه سمع سراقة بن جوشم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله وسرقه يعني دوی دیت سل خان د هر واحد مقرر کړو یعنی 200 خان جی فبينما نجالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة اني قد رايت انفا اخرزا بساهل اوراها بس ګوره دا سړی چراغ نو سراقت وای ما اصول ذل اسودتن س افراد لکه سړی چې لري کنه پته لګي انسانان روان دي او شناخت نکي اوراها محمد او اصحابه دا خیال کوم چې دا محمدي او دغه مرګري وي نو سراقوي فعرفت انهم هم پوښم چې دوی خو دوی دي خو اوس دوی توی معنا دا خنیت نو فلال دا نیت خنو دې مطلب دا چې دې وته لریکم او زبلان سلو خان بولم نو ما ورته پوښم فقلت ما ورته انهم ليسوا بهم مرد غندي ولكن كرهت فلان وفلانا وشكنا دا فلان کې دي انطلقوا باعيننا هغه فلان کې اوس زمنګ د مخ نظر ته نتیر شو ثم لبثت في المجلس ساعه لو ټیم پاتې شوم ثم قمت بیا پاسدم فدخلت نلارم نو کورته فامرت جاریتین ما خپل وینځ توي ان تخرج بفرسي تلار شراول زما اس وهي من وراء اقامتن د دې ډیره شاته سری ارا والا فتح بسا علیا ما دې پار راي سار کا یعنی پای باندې پالان وغیرہ واچو راي سار کما دې پار ٹھیک شو واخذت رمحي ما نزواغستا وسنګه فخرجت بي من زار البيت ورننه رسبل تر نو وته چې ما سکونه ګوري فخطت بزحت بزجه الارض دراخ کلمه دغه سوکه پزمکه وانه یعنی از خدای نزل شي کنه نو نزه په لرګي بار اوس پنه هغه چې داسې سړي نشي ناغزوي پړق پړق کوي نو دې ما داسې کړو اسمکه کې داسې راخ کړ ځاپسه ساخاله ورته چرچ دا نيزه زما سکونه ګوري
وحفظت عالیه او اغبر طرف میں ولا کتک نسکور میں کا حتی اتیت فرسی فرکبت اخپل اسور شما فرفاتها نبیا میدان زو چتکڑا تقرب بی جما نزدیکی حتی دنوت منهم اے نبی علیہ السلام ترسچ نزدی شما نفعصرت بی فرسی نے اترد زما اس یلتو پی وہ فخرجت عن حرزتی کت غرب ارتاو شو فقمت پاسدم فآهویتو یدی قسمت معلومی نما لاس دنک الى کنانتی تیرکش اخبلتا فاستخرجت منها الازلام ما دغین غشی را وخکل فاستقسمت بها ما پی قسمت معلومو چسنگا بی خوشی ازرهم ام لا ازد دیل تکلیف رسول شم یا نا ما نیول شم که نی وجل شم او که نی فخرج الذي اکرهو اے اوت آغا غشه چکم ما بد گرا یعنی قسمت میں خنخ کاری دا فرکبت فرسین پیاتی سوشم واسیت الازلام تقرب بی وشو کنا واسیت الازلام ما دخپل غشنا نافرمانی اکرا یعنی خو ما تا قسمت خنخ خودا خو ما یہ رضا پریدہ رازا چیزو حتی اذا سمیت قرات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دغدی تردی چیز نزدی شما او ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرات واورید نبی علیہ السلام په لار دی صدیق مخ نبی دی رسول صدیق اکبر دی او نبی علیہ السلام تلاوت کی روان دی الله اکبر وهو لا يلتفت نبی علیہ السلام یو خبر خانه قتل و ابو بکر یکسر الالتفات ابو بکر بار بار یو خبر خوا قتل او څنګه نو ساخت یدا فرسی نو ناصاب خخشوی اگر دوار اخپید ازما پزمکا ساخت یدا فرسی نو بے اخپید حتی بلغتار رکبتین چه زنگونا پوری اسکی ناستا فازر تو انها خرر تو انها حتی اتشم ثم زجر تو انها بیامی ارٹ یعنی شب کمی ور آواز چلن فنا حضرت راوتا نو فلم تکد قریبانو چه تخرجی یداها چخپی وطلے قوتا نو فلم مستوت قائمتن چه نی خدری دا خوشی کنا اذن لا سری لا نا فلم مستوت قائمتن اذن لا اثر یدیها لا اثر یدیها سمانا اگر اخپو اهل اثر یدیها خوش کی سخت ہے فقام اذن لی اثر یدیها چما وکته کنا نو لیوجی دا اثر د اخپود دینا غبار مسافر دوری اوچته وی اجه څنګه د اخپیو اخلی نو دوری اوچته وی مثل الدخان پشاندا لوگی فاستقسمت بالازلام فخرج الذي اكرم بیا غشاغه وته چې ما بدګنه فنادیتم بالامان ما आवाज وکي امن نبی علیہ السلام صدیق میں امن دے امن لگو درے گئے ما دعا وکي فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم او چې کله ما ته هغه تکلیف ورسید او زما د اس غزه په ځای ودرېدل ما ان سيظهر امر رسول صلی الله علیه وسلم تقریبا دا چې ظاهر بشي امر د پیغمبر فقلت ما ورته چې ان قومک ساقم قد جعلوا فيك ديا ستا مبارکی سلو خان مقرر کړی دي واخبرتم اخبار ما يريد الناس بهم پوښ کنا او ما غیت واخبرتم اخبار ما يريد الناس بهم او ما خبر ورکدی نبی پاک تا او دی ابو بکر تا هغه خبر چې خلقو اراده کړو په حق دوی یعنی مانس خلق تاسو له وجنی استاد وجلو بندوبست کوي او استاد په وجلو باندې استاد سر باندې سلسلو خان مقرر دي وارث علی مزاد والمتاع اما او ته دا مازره ذات اراده دا مازره صادر سامانونه دي کتاب ضرورت واخله نو فلم يرزعني نغی مانوا نغسل یعنی زما سے شی کم نشو ولم يس على اني او مان سے شی اون وقت ما شاء الله الا ان قال صرف دعوی اخفي عنا سمانا اے اخفي عنا خلقنا من پټ اوسات معنی دا شو اخفي عنا پټ کا خلق زمنا من د خلقنا پټ اوسات
بس موږ تاسو ته وایو امن درکو خو چې تزین او خلق ته دامو چې بدلار دي سجب خلق کافرانو لسم رشداوي نو فسالت ان يكتب لي كتاب امن نما ته مطالبه وکړه چې ستا خو ان قریب ستا پاسیر روانه ده په مال یو خطر کا جگت امن خطي او که سبا ستا مرګور را غیر کړم زبا کاټ ورته بازم چې ګوره مال امن ملا شوی دی نو فامر عامر ابن فهيل نبی له عامر ابن فهيل ته حکم وکړ فكتب لي في رقعه نو مال یو خط لیک من ادم فسرمنی باندې ثم مزار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی اسلام لا او علماء وی چې کله مکه فتح کېده کنه ان صحابه کرام دي سراقه په دې طائف نرستو بیا مسلمان شو د دې ورته خط خو د نبی اسلام دا خط ته چې تعالی تاسو مال امن راکړ نبی اسلام جی قال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير في رجل من المسلمين كانوا تجارا كثيرا من الشام فقصد الزبير رسول الله ثم ابا بكر ثياب بياد وسمع المسلمون بالمدينه بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما طالوا انتظارهم فلما ابوا الى بيوتهم او قال رجل من يهوذا على أتم من أطامهم بأمر ينظر إليه فبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم مبيزين يزور بهم سلام مبيزين يعني سپین جامع اغسطن کوجی فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي وردا اوس نبی علیہ السلام ورسید خیر سره کنه مدینه ته ورسید نو چا صحابه د مدینه مؤمنان وقراتل او تل براتل او تل با په دغه وخت کې چې تلال یو يهودي چوکتل هذا جدکم انونه کې داستاسو نه کړي هذا مقصودکم وجدکم هذا جدکم استاسو د مهنت نه جوړ رہا ہے ان محمد سے رہا ہے الذي تنظرون تیګه تنتظرون تاسو انتظار کو جی منډه مسلمانانو وصلو تا فتلقوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بزال الحر اے سخت گرمی وا او نبی اسلام نے چاپ کے رشو نبی اسلام کی طرف طلع نزل بن في بني عمرو بن عوف يعني قباطة وذلك يوم الاثنين من شهر الاول سوار رضوان جی فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفق من جاء نبی علیہ السلام کینا سو چپ چاپ او حضرت صدیق ولاړو اينه صدیق مشر عمر کې نشوک برادر نه دا خیال پیغمبر صدیق اکبر صاحب دی چې جان نبی علیہ السلام نو لیدل نو ټول برادر دې احترام د صدیق اکبر صلی الله علیه وسلم نو ناصاب دی بدغه سے کیفیت او ناصاب نور شو صدیق اکبر الله نبی علیہ السلام سره صادر چې کې کو ته نبی او نبی علیہ السلام خدای نبی ټول متوجه شو پیغمبر صاحب ته خا فارف الناس خا حتى صار شو یارا فتفق من جاء من الانصار شروع شو کسان چې راغلي د انصارنا ممن لم ير رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې نبی علیہ السلام نور لیدل یجیو ابا بکر راغ ابا بکر حتی اصابت الشمس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نور راغ نبی علیہ السلام باندې فاقبل ابو بکر حتی صلی الله علیه بردای رسول صادر باندې سورې وکړه فعرف الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم انت ذلك فلبس رسول الله صلی الله علیه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليله لسيات لسرد سوکے سوال اثر تیری شوی واسس المسجد الذي اسس على التقوى او جوړ کاغه جماعت چې کوم جوړ کړي شه د په تقوا سره چې مسجد قباء ده وصلى في رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ركب راحلته بیا نبی رسول الله په خپل سورلای باندې پرز د جمعې سور شو فصار روان شه مدینه ته يمشي ما الناس حتى برکت چوخه کې ناستا عند مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم بالمدینه چنن کمزه کې مسجد نبی دی التکی ناستا او پوشګن موري سیوا او یصلی فی یوم اذن رجال من المسلمین او په دغه ځای کې بعضو مسلمانان په مزونم کول وکان مربدن للتمرین او دا سشه درمن للتمر لفاد کجرو لسهیل وصال د سهیل او د صال د کجرو بابونو او داسو غلامین یتیمین پوشګن مولانا سیوا داسو یتیمانان بچیو فی حجر اسد ابن زرارہ پر تربیت او پر پرورش اسد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه برکت بی راحلتو کله چې کینا سسولې هاذا ان شاء الله المنزل دقه دې کله ته منظوري زمون زید کوزیدو ثم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامین بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماشومان او وقت فساومهما بالمربد د دې درمن د دې مربد د قیمت په واچو لیتخذوا مسجدا جمعات په جوړ کی فقالا د ماشومان بل نهبه لك یا رسول الله تانه پیسې ناخلو تعالی خیراتی دازه وقف کو د الله پیغمبر فابا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يقبلوا منهما ایبتن چې قبول کړي ماشومان نه هبا حتا ابتاو منهما تر دې چې نبی علیہ السلام دوینه په لسو دنانیرو دازه واغستو یعنی پسل روپو ته واسه پسل روپو ثم بناه مسجدا بعد الجمعه جوړ کو وتفق رسول الله صلی الله علیه وسلم او شروع شو پیغمبر اسلام ينقل معهم اللبنا چې صحابه سره غټ راوړل فی بنیانی په آباده د مسجد کې او یقول وی هو په دا سال کې ينقل اللبنا جوړل غټه هذا الهمالو لا همالا خیبرا هذا ابر ربنا واطهروا ګور مولانا توجه کا مدینه کې دمر کجوري کمې وي نو خلک بدل کنه خیبر تا التر به کجوري راوړلې او پورې به ډکې کړې وي او غټ وزنو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا غټي هم یو وزن دی او د خیبر نه چې کوم کجوري راوړې تاسو هغه یو وزن دی خدا وزن د خیبر د وزن نه بهتر دی ځکه هغه وزن تاسو چتوي خپل ضرورت لپاره او دا وزن موږ چتو عبادت لپاره زمانو کا هاذا الهمال لا همال خیبر دا غندي دا وزننا دا پیټی چری ندی پشان د پیټو د خیبر پیټی به نه وزن د خیبر ذا ابر ربنا واطهروا هذا ابر داخل ینی کدا ربنا یا ربنا واطهروا او پاک انکی د گناہوں دا ويقول اللهم ان الاجر اجر الاخره فرحم الانصار والمهاجرين نفتمسر بشار رجل من المسلمين وجغنا نفتمسر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راتلو کل یو شهید یو مسلمان سړی هغه نوم عبد الله ابن رواحه دی لم يسمي لي چا سره ماته مسما کړي نه دی استاد شي لیکل دي عبد الله ابن رواحه دی ابن شابي ولم يبلغنا في الحديث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تمسر ببيت شعر تامن غیر هذه الابيات مکتب حدیث حواله سره دانی در رسیدلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال پیش کړي او یو بیت یا په یو شعر کامل دی یو کس سواد دی بیتونو نا یعنی اسی ہوئی یو جزء یا نیم ہوئی خدای پورا ہوئی جی وفي قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا هشام عن ابي وفاطمه اسماء صنعت صفه النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر حين اراد المدينه فقلت لابي ما اجد شيئا ابيض الا لتابي قال فشد به ففعلت فسمي بذات الكتابين وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن ابي سعد قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه تبعه سراقه بن مالك بن جوشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساغت بفرض غائب شيء خفش دغه اس قال ذو الله لي ولا يضرك فدعا له قال فاتش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر برائنا قال ابو بكر الصديق فاخذت قدحا فحلبت فيه كسبة من لبن خدير پي فاتيت بشرب حتى رضيت وذ خوشاله شون وفي قال حدثني ذكر بن شاق عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابي اسماء انها حملت عبد الله بن زبير قالت فخرجت انا متم زراوت یعنی هجرت پارا وانا متم په دې حال کې زه د حمل موده پورا کون کېو ما یعنی بچي زما په خېټه چونو دا نه میاشت پورا کیدون کو فاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدته بچ قباء تم ګرالون رز دو پس زما بچي پیدا شو هغه څوک عبد الله سیدی ثم اتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم رام یوسف نبی علیہ السلام ته چولې کې مکیناو کینی وامی چو ثم دا بتمرتن حضرت کجور آغوتا فما زاغاها فخلق اجولا ثم طفل فی بیا دغی اغا اثر د بچی فخلق توکا فکان اول شین دخل جوفو ریق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
اول هغه شی چې عبد الله خېټه د دنه شو هغه دکانی مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ثم حنکوا بتمرا به تهنیکو ک پدی کجوري سرا ثم دعالو بیا له دعا وغوښته برک علیه وکان اول مولود ولد فی الاسلام او دا به بچو چې په اسلام کې پیدا شو اے بعد هجرت راخه لیکن دا بیا ساتي چې بل روایت کړي اول مولود ولد فی الاسلام نعمان بن بشیر بیا علما ذکر کوي اول مولود په مهاجرینو کې عبد الله ابن زبیر دی او اول مولود فی الانصار نعمان بشیر دی أبو خالد بن مخلد عن ابن مسلم عن شام بن أبي أسماء أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى وفي كلام عن قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي أنس قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلا كان خلقي أوهلا أجولا ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل في بطن ريق النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بس ده دوار پس بیا مختصر حدیث ده بس ده دیر شی وی کنه ها ونه گزاره صفات پکې پس پکې پاتې